څوک صادر راکاږي پس مکه باندې نو دا خو ګناه د الله به ته نه ګوري. 2 نمبر دا ده چې حدیث کې راځي ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار. ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار چې کوم لنګو دا دغه نه راښکته وي د دې ګیټو نه ښکته وي نو دا په اور باندې سوځي. حضرت عمر فاروق چې یجر رداءه صادر راکو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ویلي وکسته وي صادر اوچت کا ایر لنګ اوچت کا ایر فیزاره کولی ځکه چې په دې کې دوه فائدې دي. رب هم دې پاک شي او جامې هم دې پاک شي، لباس به دې هم پاک. په دغه جواب دا دی چې یو خو په حدیث د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې هم دا غینه ثابت دی او په دې حدیث کې لفظ د خویلا ان راغلی خویلا نو بیا معنی دا شو چې د پنسو چتولو کتکولو تعلق بیا د تکبر سره دی. بالفرض کله چا پنسې تکبرن حقته وی چې د تکبرن د حقته ساتي او دا د تکبر نه خوي یا په تکبر کې بیا ګناه او بالفرض کا اسی چرته د سیو شو دا پنسې حقته وی نه دا بیا ګناه. کوم خبره باندې 2 نمبر دا چې د دې تعلق اصل کې د لنګ سره دی، د کمیس سره او دارنګي د صادر سره نه دی، د صادر د کمیس سره نه دی. لنګ بوچتی خدا خو صادر دی، یجر رداءه دی، صادر دی او وایي تاسو یجر رداءه. په دې وجبانه د عرب چې دي نه عرب ناوی هم او خو پرتګونه نه غوندي یا کوم چې هغه د توپ سن سبا او نه خو عام جنگي مګیا چي د توپ سبا پرتګ سو نه استعمالي او کلنګم کم خلک استعمالي نو دا غوي چې دا کم هغه توپ دی نو دا خخ کته دا باقاعده دغه ورکته کړی او کده غنی نو عام طور دا کم شیروانی چې چولې نو دا یقینا دي دا په مکه درسي کې یو یقینا په دې کې دا شی بیا کله والله والله دا ورګنی صاحب چې دا حقته شنو دا بیا بنئنو ما اثر من کامل کې بدل راځي. لہذا یو خدا چې د مسلمانانو نه همدار او د صحابه کرامو طریق همدار چې وسلې کې دی کولاو ذاتی دا خبره ګټي کولای او ګټي پټي نوي نو د تقوا مرتبه په جنن دار په تکل چا پنسي چې طاقت شولې او یې خیال نه دی اتفاقا تکته شوی دی نو دا حکم یقینا بوله بیا ځکه نه چې د حضرت عمر فاروق څخه دا راوته دی یو جر رداءه یو قرآن دیوالی والذي بعثك بالحق